أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درش پیتا نمبر آیات تی سورة النساء پینزم سپارہ اولئک الذین دا هغه کسان دی یعلم الله چې پوهه دی الله تبارک وتعالی ما په هغه څه باندې فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دی فاعرض عنهم بس مخواړه ود دوینا وعظهم او نصیحتک دویتا وقل لهم او اوایا دویتا فی انفسهم د دوی په نفسونو کې د دوی په زړونو کې قولا بلیغا وینا اثرناکا. اے محبوب کریمه کوم خلق چې منکر دي او تاسو نه مني هغوی ته مؤثر نصیحت وکا. مؤثر نصیحت څه ته وایي؟ مؤثر نصیحت وایي دیتا چې په اخلاص سره نصیحت وي، په نرمۍ سره وي، په حکمت سره وي او ورسره د قرآن او د حدیث او د عقل سلیم په بنیاد باندې وي او د چاته چې ته نصیحت کوي د هغه د حال مطابق نصیحت وي. دغه مؤثر نصیحت وایي. چې چاته هم ته نصیحت کوي اول خو پکار دی چې اخلاص وي، الله رضا وي. دویم دا چې د هغه د حال مطابق نصیحت وي او دریم دا چې د قرآن او د حدیث او د عقل سلیم په بنیاد باندې وي او څلورم نصیحت کوه په نرمۍ سره. دا د مؤثر نصیحت هغه طریقې دي چې دیتا نصیحت بلیغ وایي، مؤثر وایي. نو الله تبارک وتعالی خوږ نبی ته فرمایي ته دغه منافقانو ته مخم تی واړه او خپل نصیحت ورته جاری ساته او ورته وایه چې د الله رضا دپاره زه دا کوم، تاسو د بدو نه بچ کوم، خوالي طرف ته م راکاږم. نو دوستانو دا د قرآن عظیم الشان هغه رڼا چې په دغې آیات کریمه کې بیان شوه. الله د مونږ تاسو له پې عمل راکړي او الله تعالی د مونږ تاسو په نصیحت کې اثر پیدا کړي. صدق الله